دویم نمبر خبر لرازم چې آیا زمونږ د موضوع په دعا کې دا دویم جز دی چې بل انسان ته ویلی شي که نشي ویلی چې زما دپاره دعا وکړه. نو هغې دپاره ډېر مثالونه دي، درې مختصر مثالونه ورکوم. اول نمبر دا کوم حدیث چې زه درته بیانوم دا حدیث د مسلم دی او دا یاد لره اول کې ورته یو دعوه کوم او هغه دا ده چې بل چا نه دعا غوښتل ځان دپاره یا بل چا دپاره دا د نبی علیہ السلام مبارک سنتم دی او دا د صحابو سنتم دی. دا یاد اول نمبر حدیث په دې باندې ورته وایم، دا د مسلم شریف حدیث دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اوږد حدیث دی، هغه نچوړ ورته وایم او دا د ټولو خلکو لپاره زمونږ سوال دی، دوی دا را تکړه شي او په دې باندې دا اعتراض وکړي چې تاسو ته چې خود دعا والے بن جاو، خپل دعا غواړئ خپل هم غواړه، هغې کې هم څه خبره نشته، خو په بل باندې رد مه کوه. مونږ خو په خپله باندې رد نه یې کړی په چا باندې. ستاسو کې دا مرض دی چې په هر شي باندې اعتراض او په هر شي باندې اعتراض او په هر شي باندې خلک هم دومره محدود کړه که نه، قسم په خدای که په فرایضو کې ورته فرایض نیمولی شوی که نه، دا فرایض نه دي، دا به یې ورته نیم کړي وی، څلور مه کړی، دوه کړی، دو په ځای باندې یو کړی، دومره یا خلک را محدود کړه. مونږ وایو چې رب لا یزال سره زما او ستا تعلق پیدا شي، زما او ستا قربت رب لا یزال ته نصیب شي. الله حلال نمین د زمونږ او ستاسو مضبوط تعلق رب لا یزال سره پیدا کړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې کلم یمن نه خلق راضی نو په هغې کې ته پوښتنه کړه د اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ. څوک ورته نبی علیہ السلام ورته تپوس پکې کوه او نښې ورته وښودې. اویس قرنی چې کوم دی دا د قرن د قبیلې دی او بیا ورته فرمایي چې په ده باندې برس مرض دی، برګی مرض مونږ ورته یو، نور ټول ښه شوی دی، صرف یو درهم دا کوم چې دا سکې والا درهمي ګول لاس تلی په اندازه باندې صرف یو درهم چاپ د ده په بدن باندې پاتې دی، نور ښه شوی دی او د مور ډیر فرمان بردار دی. اے عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې یمن نه کله خلک راځي او ویس قرنی رضی الله تعالی عنہ مبارک پوښتنه پکې کړه او چې کلم پته ورته ولګي چې دا ویس قرنی رضی الله تعالی عنہ دی، عمر فاروق او ویس قرنی نه خپل ځان د پاره دعا د مغفرت وخله ورته فرمایي. نبی علیہ السلام الله دا تعلیم ورکړي. عمر فاروق په خپل باندې مونږ خو وایو چې کروڑ اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه سره یو ځای شي مونږ دغه خاورو تم سلام دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عین تم نشي رسېدی، عمر میم تم نشي رسېدی. عمر فاروق په خپل وړوکی سړی دی. نبی علیہ السلام دا بنئ چې زه په غټ یم نو ماته به خلک یي چې دعا مان وغه نه زبم تا ته یم چې ماته دعا کو، دا سنت دی. عمر فاروق فرمای چې د یمن نه بچ څوک راته هغه جماعت نه به ما تپوس که په تاسو کې اویس قرنی شته، هغوی به وی چې نه. یو جماعت راغی، مسلم شریف حدیث دی، ما تپوسو که په تاسو کې اویس قرنی شته، هغه یو صاحب راته ووی چې او شته. څوک دی؟ وی چې دا دی. ما تپوس تورو که ستا څه نوم دی؟ ما ته وفرمیل ما اویس قرنی نوم دی. ما ورته وفرمیل ستا والده شته؟ وی چې او ما والده شته. مې داسې مې اورېدلي ته د والدې ډېر فرمانبردار یې. وی چې او زه د خپلې والدې ډېر خدمت کوم، په تا باندې برګی مرض وو؟ وی چې ما ته وفرمیل چې او زما په دغه څټ کې یو ټاکی پاتې شوی دی، نور ختم شوی دی. وی چې ما ورته ووی چې لاسونه اوچت کړه، عمر فاروق دپاره د بخښنې او د مغفرت دعا وکړه. وی چې ما ته وفرمیل چې نه ته به ما ته دعا کړې، ته ما ته دعا. وی چې ما ورته وفرمیل چې ما نبی علیہ السلام نه اورېدلي دي چې کله هم اویس قرني ته وینې هغه دپاره خپل ځان دپاره بخښنه او مغفرت دعا وغواړه، ما ته دعا وکړه. مبارک فرمایي لاس یې اوچت کړه او ما دپاره د بخښنې او د مغفرت دعا وکړه. وی چې بیا ما ورته وفرمیل چې چېرته ځي؟ دا راته وی چې کوفې له ځم. عمر فاروق دور خلافت. وی چې ما ورته وی چې کوفه کې هله ښه انتظام وکړم هلته چې هلته چې ده ورته وی چې نه ما له خوند دا راکوي چې زه خپله زندګي مساکینو سره تېره کړم. فرمایي هلته راله انتظام وکړی یا فلانه به زه داسې ټیک. مبارک فرمایي لاړ. دا مسلم شریف حدیث. پیغمبر علیہ السلام عمر فاروق ته ویلي اویس قرنی مبارک نه ځان دپاره دعا وغواړه.